بےهوده قومه په څه پوهېږم که نه ملا د لدیله نه ده ټپولی چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وایي چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما یې د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستو زمونږ دې سره کارو د پیل په خدای کور مران کور ملا هم خړ شو تاسو به واه 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 ملا هم خړ واه 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 خدای دې خله ټپکه واه 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 او دا وویلې چې ملا هم خړ شو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کړي ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټکټ ملاوېدی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خورای و مونږ سره جیل کې استاسو د دې ثوابه دو درې باره کما سره و په 73 کې خو بیا مې یو مونکتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای خبر نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما پسې راغی وی راشه که نه دا وی داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمقلم جیل ته راوستی دی یعنې ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې اجرا ته م اجازت د منبرۍ ملاو شوی دی اجرا م الیکشن لړاولی شي تاسو ته فروټ سره فقیر خان زمانه ده خدای چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلي دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلی شي تا ما چې یو دا پټکی والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان
مونږ سره هلته کلي کې یو دی وایي دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي؟ تاسو خیال راغی ستاسو د هلکانو کمیسم دې ځای کې څنګه دی هلکه دا دې ځای کې دی ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلي بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آډر وکم چې کم نه وي د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه وي کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه وي مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا ویې نیسه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کوي راوبځي په ایمان وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټیک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خو داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه صفونه وشماري ګیره دې کله شخو غله ودرېګه کور دې وران شکل کور دې د میردین جمعات شخو غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه راځي عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ته ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې دسې کوي ټولو کوي ټول وګورئ دې ته ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ته ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو په سلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د